على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تاسو راني ذکر دا کورسینو لګه ما په خیال ما ته به مسانه یو تاسو دا بعض خلق دسی دی چې غیل الله تعالی داسې حیثیت ورکړی دی چې هغه هیچ چاله نه ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد شخصیت دی چې هغه د زندګۍ په هر پهلو باندې ستا رهنمایي کوي. داسې هیڅوک نشته وایي چې الکسندر ته وایي چې هغه نو هغه هم تا ته یاره د کور خیال به څنګه ساتې، بچو خیال به څنګه ساتې، خاوند په حیثیت پسې کوي، د ښځې په حیثیت پسې کوي. نو دا پهلو د هغې نور خو څه کوي، خو ګوتم بدھ والم تا ته پته نه لګي چې هغه څه چل کړی و. کنفیوشس په چین کې تکړه سړی و، د هغه په باره کې هم ته دا نه شي ویلی. او داسې ته د افلاطون او سقرات په باره کې هم نه شي ویلی. دا ډېر اوچت خلق د خپل وخت تیر شوي دي، خو دې تاله دا کمی نه شي پوره کولی. د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې دی دا واحد ذات دی چې د دې سیرت په هر لحاظ سره هر کونې دپاره هر پهلو کور کوي. وی په قرآن کې ما تا ته دوو کسو د سیرت فالو کولو د هغې ترغیب دی. لکه انبیا خو ډېر شا تیر شوي دي، خو یو ابراهیم علیه السلام قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه، او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. یو خو اسوه ټیکنیکل لفظ دی چې ته وپېژنې چې دې ته مونږ سیمپل وایو، او د هغې ساده مثال دا دی چې ته کله درزي له وسکټ خپل ورکې وایي چې ماله داسې وسکټ جوړ کا، او هغه تاله بیا بل شان وسکټ جوړ کړي، نو ته به بیا وایي چې دا نه علم ځکه چې ما خو تاله ښه نمونه درکړې وه چې داسې نه وه نو زه پې څه کوم. نو کم کارونه چې ته د پیغمبر په طریقه نه کوې، نو شاید چې الله یې تا ته واپس کړي چې ما خو تا ته نمونې په طور باندې دا اسوه درلیږلې وه او تا ته مې په قرآن کې ویلي وو، نو تا چې داسې ونه کړل نو زه پې زه نه علم قبول نه دي راته. نو یو دا خبره شوه. دویمه خبره دا شوه چې هغه ته وایي چې پلانې ماډل ګاډی ماله واله جاپانې، او تاله بل ماډل واله والي، نو ته بیا هم نه قبلې وایي چې ما خو پیسې درکړې وي خو زه نه علم. نو الله هم تا ته وایي چې ما تا ته کوم ماډل ښوولی او هغې ماډل په لیول ته نه. نو دې وجه نه دا زما ستا مجبوري ده چې ما تا به هغه اسوه فالو کوو او هغه به زده کوو. وایي چې د ابراهیم علیه السلام په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا یو قسم لا مماثلت دی چې څومره انبیا راغلي دي او د هغې انبیاو په قومونو باندې بیا عذاب راغلی دی، د هغې نه پس بیا د هغې انبیاو پته موږ ته نه لګي چې بیا څه چلو شو. لکه وایي نوح علیه السلام او نوح علیه السلام بیا سیلاب راغی نو ټول ډوب کړل، او نوح علیه السلام سره د کشتۍ نه هغې کسانو سره دغه ته وختو، نو بیا څه چلو شو. نو قرآن خاموش دی، نو موږ سره څه علم نه چې بیا نوح علیه السلام چېرته څومره عمر ژوندی پاتې شو څه یې وکړل. بیا همدغه رنګې چې ته ویلی چې لوط علیه السلام په قوم باندې راغی او هغه بچي بچ شو، نو چې هغې بیا وروستو څه کار وکړل. دا دوه واحد شخصیات دي چې په دې سخته راغلې ده. نو د سختې نه پس دی کنټینیوسلی بیا خپل پرفارمنس شو کړی. لکه ابراهیم علیه السلام څه سخته راله اور ته ورته وکړه، د اور نه چې راووتو نو هغه بیا پوره د دنیا ټریول وکړو او هغه بیا په ټوله دنیا کې وګرځېدو، او آخرکار چې هغه به په څه باندې ټریول کړی، او بیا د هغه مثال په طور په عراق کې د عراق نه هغه بیا راغی شام ته، د شام نه راغی فلسطین ته، د فلسطین نه بیا لاړ شو مصر ته، د هغې نه بیا لاړ شو حجاز ته. نو دا ټول ټریول یې په ریکارډ باندې دی. او د هغې نه پس بیا هغه ما تعالی خانه کعبه جوړه کړه، او په خانه کعبه کې بیا دعا وکړه چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، او د هغې دعا د برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. دې نه دا پته لګي چې واحد ابراهیم علیه السلام داسې یو پیغمبر دی. مونږ چې وایو چې که نه 1,02,000 پیغمبران دي چې هغې کې مونږ ته د واقعاتو نه پس
هغه معلوم دی چې هغه بیا څه وکړل. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې هم دا فیصله چې دی وجنو لیقتلوکه تا ووجني یا دې وتړي او یا دې وباسي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ازمایښت نه لاړ د هغې نه پس په مدینه کې چې هغه څه وکړل نه هم په ریکارډ دي جبکې د باقي پیغمبرانو دا ریکارډ نشته. د دې وجې نه زما ستا لپاره 2 اسوه فالو کول دي ځکه دا اسوه کمپلیټ دي دی هره پهلو کور کړې ده. بیا بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات په باره کې چواله نو هغه د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروستو ټول کارونه داسې دي چې په کار ده چې ته یې په خپل ژوند کې راولې. لکه اوس هغه وړوکی دی دا 2 کالو دی نو هسې نه کیني نو خپل دغه سره د تره سره په دوکان کې کینی نو هیلپ ورکوي ځکه چې په چا باندې بوج کېږي نه. نو زما سره پکې دا سبق دی چې هغه سړی چې دی هغه ښه سړی چې هغه په چا نه بوج کېږي. کم سړی چې په خلکو بوج کېږي دا ښه سړی نه وي. دویمه دا چې بیا په لږ لو شو له 10 کالو شو جو بیا بیزې سره ولې نو بیزې سره ول آسان کار خو نه دی. یو ګډه یو خوازي او بیزه بل خوازي بیا هغه راوستل خپلو نهکانو ته حواله کول دا آسان کار خو نه دی. خو یو طرف ته یې سکیل زده کاو چې په امت کې به هم داسې کسان چې هغوی به مختلف خویونه وي لکه څنګه چې په بیزو کې د ګډې د بیزو خویونه مختلف وو نو هغوی چې څنګه هغه ډیل کړي د امت به هم داسې ډیل کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه الفاظ ریپیټ کړي دي لکه کلکم راع. نو راع څه ته وایي؟ شپنکي ته وایي. نو هغه شپنکي والا ایکسپیرینس دلته کې استعمالوي. نو ته ویلی شي چې ما تعالی د وړوکوالي په 10 کالو 12 کالو په دغه کې یو دا نمونه چې بچا به بوج کېږو نه. بیا د هغې نه پس هغه تجارت شروع کړو. نو تجارت چې کوي نو منډل ولا پکاري. نو اکثر چې موږ د خلق ملایه ته لاړ شي نو یاره زه په څه تجارت وکړم منډل مې نشته. منډل ورته وایي که نه. نو زما په خیال په انګریزي کې ورته کیپیټل وایي. نو چې کیپیټل دی یو سړي سره یې په څه به کوي نو خدیجه به هغې ورله دغه ورکړو امداد چې کیپیټل زمانه والا او دغه چې د صلاحیتونه خپل استعمال کا. نو وایي دومره ډېره ګټه یې کړې وه چې حضرت خدیجه به ډېره خوشحاله شو. نو یو وخه ولا په دغه کړو نه فرض که میاشت په یا لګېدلې وه یا 15 ورځې سفر به یې کړو چې واپس راشي یو وخه اوس هم په 2 لکه ده. نو چې ته اوس 2 لکه روپۍ یو سړي له ورکړې دا میکسیمم بینیفټ دی میکسیمم پرافټ دی که نه. ته ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کامیاب تاجر و او بیا ورسره هغه منډل والا چې دی هغه پې دومره مینه شوه او هغه پې دومره خوښ شو چې هغې ورته بیا د نکاح دعوت هم ورکړو. نو دا هم زما ستا دپاره یو سبق دی چې ایکسپیرینس کار کول پیسې ګټل. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دی 35 ساله پورې هغه ښه په دې کار کې لګیا او پیسې ګټلې او خدای پاک ول ډېر شی پیسې ورکولې او دغه پیسې بیا هغه د تحریک په کار کې هم استعمال کړي دي د هجرت په کار کې هم استعمال کړي ځکه چې هجرت لته او حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د مخکې نه رضی الله تعالی عنه چې ما د مخکې نه اوښې تیاري کړي دي. نو حضرت له په کار نه چې بس شاباش دا خو دې غټ کار کړی نه ورته څه وي دا به اخلم خو پیسې به در کومه قیمت به در کومه. خودداري دې ته وایي چې یاري په خپل ځای خو حساب کتاب درمنځه. نو موږ اکثر چې یو ځای لاړ شو نو هغه یو خرچه کوي او بلې تپوس نه کوي جو بیا ورانوي. نو هغه وایي یاره ټول کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تا ته دا سبق درکو چې ګوره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باره کې وایي چې د هر چا دغه چې دی د هر چا دغه چې احسان د هغې بدل ما ورکو خو د ابوبکر صدیق نه شم ورکولی خو وښې ته ګورې د بیې اخیستې وې وایي چې د دې پیسې بدله در کوم. دې نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هره پېښلو. بیا دا چې د نبوت نه مخکې چې هغه کوم کارونه کړو نو یو پکې دا چې سوشل ورک ډېر زیات کړی و ایکټیو لایف یې کړ لکه دغه چې دی مختلف پهلوز دي د سیرتګارو کړي دي. نننی سیرت نگار منګه هر کی پهلو یا ډاینامیک کنسپټ چې هغه ایکټیو لایف پاتې شوی لکه داسې نه یو سړی دی لکه بړستن ده او بړستن څه کوي خو جو ناستې او ړقېږي نه نو دا بړستن لایف د هغه نه و د هغه لایف چې و د هغه د حرکت نه ډک و. نو هر کی پهلو دا چې په هر ځای کې هغه شو کړی و. لکه مثال په طور لکه هغه په خپله باندې وایي چې ما ته په کومه خبره باندې فخر دی ما ته په کومه خبره باندې فخر دی. نو زه وړوکی وم نوجوان وم او په مکه کې یو ناروا وشوه هغه دا چې د یمن نه یو سړی راغلی او هغه به د خلق به عمرې حجونو له په د کفر په حالت کې مراته نو هغه راغلی عمرې له یا حج له او لور یې ورسره وه او د دغه چې کوم دی د مکې یو بدماش ته لور وتښتوله. نو چې لور یې ته وتښتوله نو لکه مونږ وی چېرې د مکې بدماشي پولیس نشته فوج نشته نو اوس پولیس او فوج ته نه مونږ بدماش ته څه نشو ویلی. نو په هغه ورځو کې نه جج نه جرنیل نه فوج خو قبایلي سیسټم او د کومه چې جرګه وه کوم کونسل د مکې په هغې کې هغه سړی غټ انفلوینشل او زورور سړی و هغه ته به چا څه ویلي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبد الله ابن جدعان داغه په کور کې موږ میټینګ وکړو او موږ الکانو دا فیصله وکړه چې موږ به د مظلوم ملګری یو او قسمونه وکړه چې د مکې په ځمکه باندې به چرته موږ داسې ظلم برداشت نه کوو. دا ایکټیو لایف شو کنه. او بیا د نبوت نه پس په مدینه کې